صوبایي منسټر مو خپله موصوف 6 سال سینیټر هم پاتې شو او پاکي منسټر مو 6 سال پلار والد صاحب سینیټر دی اوس هم د مارچ کې به ریټایر کېږي 3 میاشتې کې اجازه د خلکو خدمت کوم بغیر اقتداره بغیر حکومت ماته میلاو نه دی بیا هم د خلکو اقتدار نه بغیر زه د خلکو خدمت کوم نو 25 سال ظالمه اقتدار خو وخوړو تاسو نور کم سي حکومت غواړي نور کم اقتدار غواړي چې مرګ کاټ کم کاټ کې بمړېږي هغه پوره اقتدار غواړي ظالمه بیا به تا ته ریم رچي په دې خلکو کوټیانو باندې بیا به تا ته د زړه کې درد درشي د کوټیانو څومره 25 سال اقتدار یو سړی وکړي نور کم اقتدار غواړي 10 سال شریعه افریدي اقتدار وکړو بل کم اقتدار غواړي ضیاءالله 10 سال اقتدار وکړو کم اقتدار غواړي نن به شفیع جان راځي ضیاءالله غل دی نو که دې خرڅولې ته په خولې د دانا وې ګونګ وې څه چالو 10 سال ویلې د خبره نه کوله انتا نماینده و ویلې هم حق آواز نه اوچتولو ویلې هم دا خبره نه کوله چې ضیاءالله غل دی ښه سړی نه دی کرپټ دی ویلې چې تا پلټي وخت ایماندار اوس د پرویز خټک پلټي ته لاړ او ته به ورسره مقابله کوې نو اوس غل شو موږ سوچ سمج سره ووټ نه اچو دې سهولت د انسان سره اوبه یو الله نعمت دی 25 سال اقتدار باوجود هغې حلقې ته لاړ شو نن هم د تالاب چې باران اوبه جمع شي هغه د انسان هم اوبه څکي جانور هم اوبه څکي یو سړی 25 سال اقتدار باوجود خپلې حلقې کې بنیادي ضروریات اوبه خلکو ته نشي ورکوي دا به د موسیقي خلکو ته دا به د مو پاټ خدمت کوي دا به د مو خلکو خدمت کوي صحیح انداز سره او داسې سړي ته به تاسو بیا ورکړو سوچ سمج سره مو نیم کیلو ټماټر چکلو په ریړو ګرځو چې کم ښه ټماټر وي او ښه شی والي او اسانه ووالي خو چې ووټ اچو بیا موږ سره عمران خان سره چا مینې وي چا نواز شریف سره مینې وي چا کامبې سره مینې وي چا ټرانسفارمر سره مینې وي چا پیسو سره مینې وي چا قید اعظم سره مینې وي بیا مو دا نظریه ختم شي او بیا چې کله جوړ شي بیا فیسبوک کې چینو پلانګې غل دې کار نه نو چې ووټ هم اچول وخت هم دا سوچ ویلې نه کوو تم سوچ پکار دی ووټ اچو چې کله ووټ اچو یو الله وي یو تاسو بل څوک هم نه وي ضمیر آواز وکړو تاسو ته ښه کم کاتی شي چې تاسو سره ما شکر درې کې یو تقریر واورېدو عباس افریدي یې چې ګور غونې سیاست زه نشم کې ته ګور غونې کېدی نه شي ګور د پښتون پلار زوی دی د دې خاورې پیداوار دی د دې خاورې کې پیداو دی د دې خاورې کې ستر شو د خاورې کې به مړېږي چې دا مړي ژوند سیاست کې نو دې سړي ته دا پته نشته چې یو پښتون دی موږ پښتني یو الحمدلله مسلمانان یو د دې کوټ اوسېدونکي یو د کوټ باشندې یو موږ هر څه به کېږي خو موږ خپله کې مړې ژوندې به نه کړو په دې به ته تنقید کې دا خو د تکړه سړي کار وي چې خلکو ښې بدې کې حاضرېږي دا د کمزوري سړي کار نه وي خو بس څه به کېدو دا حالات دی